وعلى صحبه أجمعين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم وبالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمره ب40 ونهاهم عن 40. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤتوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن 40 عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة. وقال احفظوهن واخبروا بهن من وراكم متفق عليه ولفظه للبخاري. دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث دیتا حدیث دا وفد عبدالقیس وی. دا حدیث بوئی خوڑان دی پرون منگ دا طلحہ ابن عبیداللہ پا حدیث کی یو دو مباحث پاتی شیو. یو بحث دا دے چه نپل پا شروع لازم کیگی واجب کیگی و کنا واجب کیگی. دا اوام بحث مخ کې خو سړی تپوسو که په مخ کې حدیث کې چې دی پنځو منځونو نه غیر نور را باندې شته هل علی غیرهن؟ قال لا الا ان تطوع. نور نشته مگر که ته نفل کې. نو نفل دی که شروع د کړم واجبېږي که نه واجبېږي؟ که داسې شي لا الا ان تشرع فی التطوع نور در باندې نشته مگر کته شروع په نفلو کې اوکې نو بیا در باندې واجب شو. نو مخکې مستثنا من حکم فرائض و واجبات 15 او دا بم شي نو استثناء بس شي متصله بشي الکه په پوي شي او کدا شي چې لا الا ان تطوع نور در باندې پر نشتا لکن التطوع خیر لک لیکن نپل تا تغور دینو بیا با استثناء منقطع شي نپل با پا مخ کے پرزو کے داخل نئی. تاسو پہ پوئی سے کہ پہ پوئی نشین دل تو اسی اختلاف دے. چه نپل پا شروع لازم کی گی او کن لازم کی گی. دے مسئلے کی او سلور بحثون دی. اول د مذاهب بیان، دویم د احناف دلائل، دریم د شوافیع دلائل او څلورم د احناف جوابونه شوافیع ته. اول بحث دی مسئلہ کی د امام ابو حنیفه او د امام مالک مسلک دا ده چې نفل شروع سره لازم شو، لازمان نفل بالشروع. امام شافعی او امام احمد رحمه الله وی نفل شروع سره لازم ندی. دیم بحث د احناف دلائل. اول دلیل زمونږ د احناف په قرآن کریم دی. خدای قرآن کې وایي یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، عملونه مه خرابوئ. ابطال څه ته وایي؟ د شروع نه بعد عمل خرابول دا ابطال شو، او د ابطال نه منع راغلی ده نو اتمام واجب شو، نو نفل په شروع سره واجب شو. دا یو دلیل. دیم دلیل ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمائی چې ما نفلی روزه نیولې او د سوجه نه مې ماته کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایلی صومی یوما مکانه، د دې په ځای یو ورځ روزه ونیسه.
ځکه چې په نفلی و په شروع لازم شو. دار قطنی روایت داسې ده ان تقضی یوما مکانه، نبی علیہ السلام ورته وی د دې قضایی به یو ورځ راوړي. نو چې قضایی حکم یې کړی معلومه شوه چې په شروع واجب شوی او که د نفلو قضا خو نه وي که نه. دریم دلیل د احنافو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کنت انا و حفصه صائمتین، زما او د حفصې روژه وه، فاهدیت لنا شاتن، چا موږ ته ګډه هدیه کې راوړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل روژه ماته کوي، واقضیا یوما مکانه، د دې په ځای به بیا بله ورځ روژه ونیسئ. او مسند احمد کې داسې او روایت دی صوما یوما مکانه، د دې په ورځ به بیا د دې په ځای به بله ورځ روژه ونیسئ که نه. د بلې ورځې روژې حکم یې چې کړی معلومه شوه چې په شروع واجب شو، لازم شو که. څلورم دلیل د احنافو حدیث الباب دی لا الا ان تطوع، لا الا ان تشرع بالتطوع، نور فرایض نشته، دا پنځه دي. البته چې که تشروع په تطوع کې وکړي هم در باندې لازم او فرض شو. نو استثناء به متصله شي، وصل په استثناء کې دا دی چې متصله دي. دا زمونږ دلیل شي. دریم بحث د شوافیو او د حنابلو دلایل. د شوافیو اول دلیل د نسائی روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به نفلي روژه نیوله او چې سبا نو او بیا به چې سو نو افطار به وکړو. نو وګوره روژه به یې نیولې وه او بیا به یې ماته کړه او قضایي نه راوړه. هلکه تاسو په دې حدیث پوه شئ، دا د نسائی روایت دی، خیال کوئ. ګورئ بیا وروسته جواب کوم دا د استدلال ته. دویم شافعي وایي د بخاري شریف روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت جویری رضی الله تعالی عنہ ته د جمعې نه بعد د افطار حکم وکړو. جمعې منظور شو، ورته وایي روژه ماته که. حال دا چې هغې نفلي روژه نیولې وه، نو د روژې د ماتولو حکم یې ورته وکړو، قضا حکم یې ورته ونه کړ چې قضایي به راوړي. نو معلومه شوه چې قضا نشته، نفلي پر واجب کېږي نه. که واجب کېدی نو سلی ورته ویلی چې روژه ماته که. دریم حافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباری کې او علامه شبیر احمد عثمانی فتح الملهم کې دا روایت نقل کړي چې روژهدار په خپل ځان امیري. هلکه پې پوه شئ، الصائم امیر علی نفسی، په خپل ځان کې ماته یو که نیسي نو اختیار دی. که په شروع واجب کېدی نو بیا اختیار سله ورکوه، په وجوب کې خو اختیار نه وي. څلورم دلیل شوافی وایي لا الا ان تطوع، حدیث الباب زموږ دلیل دی. دلته تطوع استثناء شوی دا، استثناء منقطع ده، دا په فرایضو کې نه دي شامل. لا الا ان تطوع څه معنا ده؟ الا ان عمل التطوع خیر لك، عمل د تطوع ستا دپاره غوره دی. هلکه پې پوه شئ. څلورم بحث احناف دې ته جوابونه کوي. اول د نسائی شریف په روایت کې صرف د افطار ذکر دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نفلي روژه نیولې او بیا به افطار وکړو، قضا ذکر پکې نشته. نو جواب دا دی چې د قضا ذکر پکې نشته، نو روژه یې ماته کړه او بیا یې بله ورځ قضایي راوړې ده. نفع د قضا خو پکې نشته چې هلکه قضا به نه کېده، نفع ذکر پکې کم ځای کېده. لکه تاسو پې پوه شئ، روژه یې ماته کړې ده او بیا یې قضایي راوړې ده. دې نه خو نفع د قضا یا لکه د نفس افطار سره خو د قضا نفع نه راځي که نه. تاسو دا د قضا نفع د کم ځای را معلومه کړه. دویم د حضرت جویری په روایت کې هم د افطار حکم دی، د قضا نفع خو ورسره نشته، او د افطار حکم خو نفع د قضا ته مستلزم نه دی که نه، چې افطار ورته وایي قضا به نه کېږي. قضا خو وروسته هر وخت کېږي، فی الفور خو نه ده واجب قضا که نه. دریم د امیر علی نفسی روایت هم د دې استدلال نه دی.
مطلب دا چې شروع نه مخکې نفلی روزهدار امیر دی په ځان خوښه ده که نیسي او که نه نیسي تعمیرون علی نفسی قبل الصوم قبل الشروع فی الصوم او چې شروع یې وکړه نو بیا اختیار ختم شو بیا واجبه ده څلورم چې دی ویلو چې دا استثناء منقطع ده او حدیث الباب تاسو په پوه شئ دا استثناء منقطع ګرځول خلاف الاصل اصل دا ده چې استثناء به متصل وي چې استثناء متصل شي لا الا ان تشرع فی التطوع بشي شروع په تطوع کې او اصل په استثناء کې اتصال دی لکه په پوه شئ اتم بحث مسائل مستنبطه من الحدیث دی حدیث کې اوسو مسلو ته اشاره ده اول سائر الراس ګډ وډ ویخته یو د سر طالب العلم ته د سادهګۍ اختیار اول پکار دی بې تکلف ژوند به تیری ته ویختو په ډېره توجه کې چې شي نو بیا ته سبق پاتې کېږي ګډ وډ او که نه جامې هرڅنګې صفایي خیال به ساتي خیرنتوب به نه کوي او غټ غټ ویخته چې طالبانو پرېښي او بالښتونه داسې خیرني چې کتلی می سن شړشم نه سم دغه زړه پی پیدا شړشم تاسو په پېچې کې دی نو طالب العلم ته ساده او بلا تکلف زندگی پکار ده الله به سبق وای لکه په پېچې دیم حتی دنا من رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سړی نبی علیہ السلام ته رانږدې دینه دا معلومیږي چې شاګرد د استاد نه تپوس کوي رانږدې بشي تپوس به وکړي دریم فقال هل علی غیرهن دا درې کرته ویلې طالب العلم چې په یوه مسله پوه نه شي نو بار بار تپوس کولی شي بار بار طالب العلم تپوس کولی شي داسې بې ادبي نه ده څلورم استاذ غایبانه هم د طالب العلم حوصله افزایي کولی شي ماشاءالله پلان کې طالب العلم زمونږ ډېر ښه سړی دی وګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل افلح الرجل ان صدق غایبانه د هغه صفت وکړو پنځم استاذ ته پکار دی چې په تپوسونو خفه نه شي په سړه سینه د طالبانو سوالونه واوري او جوابونه ورکړي که نه ورځي خیر دی که نه دا خو څه ضرور نه ده چې ټولې مسلې به استاذ له ورځي که نه ورځي وایي زه به کتاب وګورم کتاب کې دې پیدا نه کړی دا خو مې پیدا نه کړه دا ښه خبره ده دې کې څه دي دې کې خو سړی نه کمیږي نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه بار بار تپوسونه کوي او هغه نه غوسه کېږي شپږم دا مسله معلومه شوه چې عزم مصمم باندې هم نیکي میلاویږي هغه عزم مصمم وکړه چې زه به دې کې زیادت او نقصان نه کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم فلاح زیری ورکړه وم دا مسله معلومه شوه فادبر الرجل استاذ ته او مرشد ته ادبار جایز دی چې مخه ورسره وکړي بس داسې بې ادبي نه ده اتم دوی صوته گنگونیا د آواز بگنیدل د آواز دینه معلومه شوه چې طالب العلم ته پکار دي چې د سبق تکرار وکړي هغه تکرار کو کنه چې سوال را نه هیر نشي طالب العلم ته د سبق د بقا دپاره او د ښه زده کولو دپاره دا پکار دي چې تکرار وکړي دی حدیث ته وګورئ د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه حدیث د وفد عبدالقیس ته ته څنګه چل دی که دا ځای دغه خو چې چټي ورکړو دی حدیث شریف کې یو پنځه مباحث دي اول بحث احوال د راوي د حدیث شریف دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف دریم ما هو المقصود من الحدیث څلورم بحث مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره او پنځم بحث حل د مفردات او اعتراضات او جوابات الکه شروع کړی دا خزه سعید
اول باس احوال در راوی د حدیث شریف تدی حدیث شریف راوی د سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حبر الامه ترجمان القرآن د عباسی خاندان ابتدا د دنه شوی ده د په عبادله اربعو کې چې تاسو اصول فقه کې ویلي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعا کړې وا اللهم علمه الكتاب وفقهه فی الدین خدای په قران پوهه کې او په دین پوهه کې د دین پوهه ورکي او دا دعا ورته ذکر کړی و چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کړو د شپې دا او د صبح ورته تیاری کړې وي تاسو واقعا اورېدلې ده کنه غایت لطیف الفهم او زیرک سړیو او ډېر مزاج شناس او په اشاره به پوهېده حضرت عمر رضی الله عنه د کم عمرۍ باوجود د شورا رکن جوړ کړی مشرانو صحابه اعتراض وکړ چې دا خو زمونږ د بچي په شان دی او دی مونږ سره ناست دي د ده عمره خو زمونږ زامن دي بیا عمر رضی الله عنه د تپوس وکړه صحابهونه اذا جاء نصر الله والفتح دې صورت باره کې ستاسو څه رایه ده یا ویلې دی کې دې ته اشاره ده او بل چا ویلې فتح ته بل چا ویلې نصرت ته ابن عباس ته وایي براره ستا پکې څه رایه ده عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وایي دې صورت کې د نبی علیہ السلام اجل ته اشاره ده چې نیټه دې اوس پوره ده عمر رضی الله عنه وایي زما هم دقه رایه ده بیا عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه ته وایي د دې وجې نه زه تاسو باندې محکوم تاسو سره کینو اگر چې په عمر کې کم دی خو علم کې زیات دی هلکه پې پوه شئ پارسی کوي بزرګي به علم است و کمال نه به مال او توانگری به دل است نه به مال یلکه توانگری به دل است نه به مال او بزرگی به علم است هلکه به علم است و کمال بزرگی په علم او کمال کې د لویواله او دغه چې کومه ده سخا دا په زړه کېږي په مال نه کېږي نو دی اوچت و اگر چې کسرو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ شعب ابی طالب کی د هجرت نه 3 کاله مخکې پیدا شوه د رسول الله سلام د وفات په وخت کې د عمر دیار لسوار لسکالو د یو یا کالو په عمر آتش پیته یا 15 پیته هجری کې طائف کې وفات شو او هلته د پنم ده هلته د پنم یو جماعت هم د جامع عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ او د مقبرم ده او د پخوانه اصلي کورم هلته ده چې کوم کور کې دی اوسېده هغه هم دی د مکه مکرمه کې نه اوسېده طایف له به عمرې له به راغی او فورن به لاړ وایي د مکې مکرمې بېادبي رانه ونه شي ومن یرد فیه بالحاد نزقه من عذاب علیم چا پکې اراده د ګناه وکړم ګناه ده وایي هسې نه مانه بېادبي ونه شي طایف یې د اوسېدو دپاره خوښ که اول ته یوه لویه مکتبه م اوس دغه جومات سره جوړه ده چې کوم د ده په نوم دی د ده نه 1460 احادیث رواج شوي دې کې 21 یا 26 داسې روایات دي چې د برای راست د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې دي نورې د صحابه کرامو نه اورېدلې دې ته مراسل د صحابه ووایي او مراسل د صحابه بل اتفاق مقبول دي امام مسروق وی اذا رأيت ابن عباس قلت اجمل الناس چې ابن عباس باندې د سترګې ولګېږي ته به وایي ټولو خلکو کې د ده نه زیات حسین او ښایسته څوک نشته واذا نطق قلت افصح الناس او چې دې خبرې کوي نو ته به وایي د ده نه ټوله دنیا کې بل فصیح نشته واذا حدث قلت اعلم الناس او چې کله دې حدیث بیانوي ته به وایي په دې ټولو خلکو کې زیات عالم هم دی دومره یو لوی شان خدای ورکړی دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي
چې وفد عبد القیس هر کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من القوم نبی علیہ السلام ورته دا قوم څوک دی یا من الوفد دا ډله څوک ده قالوا ربيعه ورته د ربيعه قبیله سره زمونږ تعلق دی قال مرحبا بالقوم مرحبا وای مخراغلاس و مد قوم تا قال بالوفد ید ډلتا غیر خزایا ولا ندامه نه شرمنده دي او نه پیمانه دي په خوشاله راغلي ځکه جنگ ور سره نو شي په خپل خوخه راغلیو قالوا یا رسول الله دی ورته د خدای پیغمبره ان لا نستطيع ان ناتيك مونږه طاقت نه لرو چې تا تراش الا په شهر الحرام مگر د عزت په میاشتو کې چې کوم کې جنگ بندي څلور میاشت وبیننا وبینک هذا الحي من كفار مضر زمونږ استا په منځ کې دا کله د مضر فمرنا بامرن فصل مونږ ته امر وکړه په داسې خبرې سره چې فاصله زمونږه نخبرو به من ورانا چې رسته کم خلق مونږ نه پاتې دي چې هغه په مونږ خبر کو وندخل به الجنه او هغه خبره د برکت مونږه جنت ته لاړ شو وسالوه عن الاشربه او دوی تاسو کده شراب په لوخ مبارک چې دی لوخ کې مونږه سرکا مرکاو یا نبیز جوړو کنا فامرهم باربعین نبی علیہ السلام ورته امر وکړ د څلورو سیزونو ونهاهم عن اربعین د څلورو سیزونو نه منع کړ امرهم بالایمان بالله امر ورته وکړ چې په الله ایمان راوړی وحده چې یو دی قال تدرون ما الايمان بالله وحده قالوا الله ورسوله قال نبی علیہ السلام ته شهادت لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزکاه وصيام رمضان وان توت من المغنم الخمس او چې تاسو د غنیمت نه پنځمه حصہ ورکړئ ونهاهم عن اربعین د څلورو څیزونو نه منع کړل عن الحنتم والضبا د حنتم د شین منګې نه منع کړل حنتم شین منګې به شین و شین رنگ به ورکړو او پاغي کې به دی شراب کول دی کې به تاسو نبیز نه کوي دې ته صد زرای وای رسته درته ویم ودبا او کدو ورا غټ کدوانم لیدلی دي هغه نه به منځ لري کو بس هغه نه به لوخه جوړ کو شراب به پکې جوړو دینه منع وکړ والنقیر یا به د لرګینه لوخه جوړ ک د لرګینه به دیګ هونته جوړ کو او پاره کې به چې کم دې شراب کول یاول مزبط هغه لوخه چې تارکول باندې دغه شوی لړل شوی منګه به بهر به تارکول ته تاو کړ سوري موري به مسامات به ټول بنش دینه منع وکړ فقال احفظوهن واخبروا بهن من وراكم دا زدکای او تاسو نه چې شاته کم خلق تی هغه خبر کوي متفقون علی ولفظ دې حدیث لفظ د بخاری دی الکه تاسو به پوښتنه دیم بحث مقصد د حدیث شریف د ایمان تشریح او د ایمان اجزاء او د ایمان د خصائل او بیان خصائل ایمانیو کې د مامورات او د منهیات او بیان غرض د صاحب مشکات رد بلیغ د په مرجو چې اعمال به پیدي غني وګورا د اعمال مبارک نبی علیہ السلام ترغیب ورکړې د سمره نا پیدي سلورم باز مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره حدیث کې خصائل او اجزاء د ایمان ذکر دي کوم د پاره چې وزه د کتاب الایمان شوی نو مناسبت کتاب الایمان سره واضح دي پنځم باز حل د مفردات او اعتراضات او جوابات ان وفد عبد القیس وفد عبد القیس نه مراد قبیله د ربیعه خلق دي د قبیله ربیعه خلق دي عبد القیس د دوی د نیکه نوم هغه طرف ته منسوب دي لفظ د وفد د وافد جمع ده د وفد اطلاق په معزز خلقو کیږي
14 کسانی 14 کسانی یا زیات نه زیات 40 کسانی. دا وفد کله نبی علیہ السلام ته راغلی و؟ د هجرت په 8م کال. دا د واقدي، قاضي عیاض او د ابن شاهین او د ابن سعد رایه ده چې دا وفد د هجرت په 8م کال راغلی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فتح د مکې دپاره تیاری کاو. تاسو به پوه شئ امام ابن حبان او علامه ابن الاسیر وی چې دا وفد په 10م کال د هجرت راغلی و. او محمد ابن اسحاق او ابن هشام او علامه ابن کثیر او حافظ ابن القیم رحمهم الله دوی وی دا وفد په 9م کال د هجرت راغلی و. د دې وفد دراتلو سبب څه ولې راغله؟ د دې قبیلې یو تاجر منقذ ابن حبان مدینه منورې ته تجارتي سامان راوړی او دلته به کجوري بیا واخیستې او خپل کلي له به وړي هلته به یې خرڅولې ځکه مدینه منوره کې د کجوري تجارت کېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځلې بازار کې تېرېده. دا منقذ ابن حبان تعظیما نبی علیہ السلام ته پاسېده او لاس یې ورسره میلاو کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د قوم د مشرانو باره کې تپوسونه وکړو. دې سړي ایمان راوړو. نبی علیہ السلام د قوم د مشرانو په نوم یو خط ورکړ چې دا به هغوی ته ورسې. چې دې لاړ ټول خلک مسلمانان شو او یو وفد یې جوړ کړ چې نبی علیہ السلام ته ځو ملاقات ورسره کوو. چې دا خلک نبی علیہ السلام ته راغلل نو منذر هم پکې و همدغه سړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیشګویي وکړه آتاکم وفد عبد القیس خیر اهل المشرق فیهم الاشج. تاسو ته به د عبد القیس قبیلې یو وفد راشي. مشرق په خلکو کې د ټولو نه غوره خلک دي او په دې کې اشج هم دی. اشج دې ته وایي چې سر یې مات شوی او بیا جوړ شوی دلته یې پرې نه ښایي. اشج د منذر لقب نهایت عقلمند انسان. دا وفد چې کله مدینه منورې ته راورسېد د لرې نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدلو د فرد د ډېر محبت د وجې نه ټولو نبی علیه السلام ته ورمنډه کړه او اوښان او قافله یې په خپل ځای پرېښود او سامانونه پرې بار دي. نو منذر یعنی اشج داسې کار وکړو چې دی د منډه نه کړه. د ټولو ملګرو اوښان هم سنبال کړه، بارونه یې تمره لرې کړه، هغې له ګیاګانې م واچولې، اوبه یې م ورکړې، بیا لاړه خپلې جامې صفا واچولې، بیا نبی علیه السلام ته راغی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د ده دا حالت ولیده ډېر خوشحاله شو او ورته ویې فرمایل تا کې دوه داسې خصلتونه دي چې هغه د الله او د الله د رسول ډېر خوښ دي. یو در کې حلم دی، بردباري، تحمل، مزاجي، برداشت، دا د خدای او د خدای د رسول ډېره خوښه ده. او دویم در کې عناعت دی، ترک التعجیل، نرمۍ سره کار کول، حوصلې سره. تعجیل خو د شیطان کاری، نو تا کې تعجیل نشته، عناعت دی. تاسو ویلی دي که نه متنبي کې وفیک اذا جنل جانی عناعتو، ویلیم دي که نه وفیک او تا کې محبوب ته و اذا جنل جانی عناعتو، چې جانی جنایت تو کې نو تا کې څه شی دي؟ ترک تعجیل دی، حوصلې سره کار کوي. نو دا د خدای ډېر شکر ادا که الحمدلله الذي خلقني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. هم د هغه خدای لره چې ما کې هغه دوه صفتونه پیدا کړي چې الله او د رسول خوښ دي. د دې نه بعد د وفد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه څه سوالات وکړه چې د حدیث کې د هغې تفصیل دی. نو چې دوی څنګه ورغله نبی علیه السلام ته من القوم و من الوفد، دا شک من الراوی دیتا وی. نبی علیہ السلام پر من القوم یا او فرمایل من الوفد.
راوی نه شک دی هلکه به پوه اوس سوال دا دی چې نبی علیہ السلام ته خو پته وه چې دا څوک دي نو من القوم تپوس دې څه کوي جواب دا دی دا تپوس د استفهام دپاره نه بلکې د استیناس دپاره و څه دپاره استیناس پیژنئ چې میلمانه مرعوبه نشي چې په خبرو اترو راشي اول به داسې خبرې اترې شروع کړي نو بیا به مقصد لځې که एकदम خو تپوسونه نه کېږي هغه به مرعوب وي تا سره نه ناست شوی نه در سره ملاقات شوی نو چې څوک راشي اخوا دې خوا تپوسونه به ترې کوې چې په خبرو راشي دې ته استیناس کلمات وایي هلکه بیا پوه شئ د هغه د عادت کولو نو دوی ورته وویل چې ربیعه قالو ربیعه قالو کی ضمیر چاته راجع ده صحابه ہوتا نو قالو هم ربیعه ربیعه مرفوع ده مبتدا حذف ده هم ربیعه دوی د ربیعه قول سره تعلق ساتي یا قالو کی ضمیر وفد عبدالقیس ته راجع ده بیا ربیعه بیا هم خبر د مبتدا محذوفه ده خو مبتدا نحنو ده هم نه ده قالو دی وفد عبدالقیس ویلې نحنو ربیعه مونږ د ربیعه قبیلې سره تعلق ساتو هلکه تاسو پې پوه شئ دریم قول دار چې دا منصوب دی بنا بر مفعول به او قالو ضمیر دی ربیعه ته راجع دی هلکه پې پوه شئ قالو نحنو نسمى ربیعه مونږ په ربیعه نومول کېږو یاداره چې منصوب دی بنا بر مفعولیت او د قال ضمیر صحابه او تراجع دی هم یسمون ربیعه دی ځانونو ته ربیعه وای نبی علیہ السلام چې مرحبا بالقوم دی قوم ته ښه راغلاست وایم الله دې په خیر راولي دا د مینې محبت ترحیبي کلمات میلمنو ته ترحیبي کلمات ویل سنت دي په خیر رالی الله په خیر راولا مرحبا بكم د خوشاله کلمات به ورته وایي په خندا کې نو هغه به خوشاله شي میلمه ته به دا نه چې تندي باندې دې ورته 13 بجې کړي بیا خو میلمه خفه کېږي که نه تاسې پې پوه شئ نو مرحبا بالقوم پراخه ځای ته راغلی مرحبا تاسې پې پوه شئ د عامل مقدره د پاره ضرب دی او بالقوم کې با کې دو احتمال دي یا با زائده ده په فاعل داخله ده نو تقدیر د عبارت به داسې شي اتا بالقوم مرحبا نو داسې به شي اتا القوم مرحبا با زائده شو قوم فاعل شي اتا القوم مرحبا نو دا مرحبا د اتا د پاره ضرب شي قوم راغه مرحبا پراخه ځای ته یې زړه تنګي پکې نشته ټول سهولیات دلته شته یا دویم قول دار چې با زائده نه ده بلکې د تعدیت دپاره ده فعل او فاعل دواړه مقدر دي تقدیر د عبارت داسې دی اتی الله بالقوم مرحبا الله تعالی دا قوم پراخه ځای ته راوستو هلکه پې پوه شئ فاعل به الله شي او پیل به اتا شو مرحبا به د اتا د پاره ضرب شو بالقوم دا به مفعول بالواسطه شي د اتا د پاره باب د تعدیت د پاره شي تاسو په پوه شئ نو دا جمله بظاهر خبریه ده په معنا کې انشاء ده دعا ده کنه اتی الله بالقوم مرحبا الله تعالی دې دا قوم پراخه ځای ته راولي مرحبا د رحب نه ده وسط ته وایي مرحب ظرف مکان صیغه ده پراخه ځای غیر خزایا ولا ندامه خزایا د خزیان جمع ده رسوایه په معنا سره ندامه د نادم جمع ده خلاف القیاس ځکه د نادم جمع نادمین راځي ندامه نه راځي خو د خزایا د تشاکل او د توافق د وجې نه ندامه ذکر که هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ بعضې وایي ندامه د ندمان جمع ده
په معنا د نادم سره. معنا داسې ده د دې قوم راتلل په داسې حالت کې دي چې نه رسوا دي او نه پښیمانه دي بلکې په دارینو کې خوشحاله دي. دا قید نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځکه ولګو چې دوی په خپله خوښه اسلام قبول کړی و. نو دوی اوس خپل مقصد بیانوي. انا لا نستطيع ان ناتيک. عقلمند انسان همیشه د خپل مقصد نه وړاندې څه تمهیدي کلمات ذکر کوي. منذر هم داسې وکړل، مخکې څه تمهیدي کلمات ذکر کړه، اوس مقصد ته راځي. انا لا نستطيع ان ناتيک الا فی الشهر الحرام. دا د عمومي اوقات نه استثناء مفرغه ده. او شهر الحرام نه مراد یا جنس دی چې څلور میاشتې دي، یا الف لام احدی دی مراد صرف رجب دی. انا لا نستطيع ان ناتيک فی جميع الازمنه الا فی الشهر الحرام. بیا ورته وایي ځکه بیننا و بینک هذا الحی من کفار مضر. بیننا و بینک معطوف و معطوف الیه دا ضرب خبر مقدم دی او هذا الحی موصوف او صفت مبتدا مؤخره ده او دا جمله اسمیه حال ده د فاعل نه په ناتیکا کې. مونږ تا تراغلو په داسې حال کې چې زمونږ او ستا په منځ کې دا کلی دی د مضر د کافرانو. هلکه تاسو پې پوه نه شئ؟ پې پوه شئ؟ هذا الحی مبتدا مؤخره ده، بیننا و بینکا دا خبر مقدم دی. تاسو پې پوه شئ؟ او من کفار مضر دا من بیانیه دی د هذا الحی د پاره بیان دی. هذا الحی مبین شو، من کفار مضر بیان شه، مبین سره د بیان نه مبتدا مؤخره. او بیننا و بینک دا ضرب خبر مقدم، خبر مقدم سره د مبتدا مؤخر نه دا جمله اسمیه شو. حال د هغه فاعل نه چې کوم په ناتیکه کې دی. مضر غیر منصرف دی. د مضر نه څوک مراد دی؟ د مضر نه مراد مضر ابن نزار ابن معید ابن عدنان د عربو قبیلو مشر. بیا ورته وایي فمرنا بامرن فصلن. مونږ ته فاصله خبره وکړه، بامرن فصلن. فصل په معنا د فاصل سره نو بیا به اعتراض نه واردېږي، یا فصل په معنا د مفصل سره. داسې خبره مونږ ته وکړه چې فاصله یې د حق او د باطل په منځ، یا داسې خبره مونږ ته وکړه چې مفصوله یې معنا واضحه یي، یا فصلن مبالغتا مصدر په امرن حمل شوی. نخبر به ما وراءنا. دا نخبر به مضارع د امرن د پاره صفت ثانی ده. یو بی منګی ته وای د بعد کدلو خیتا نقیر د لرګلو خیتا مزفت د زفت نه یمنی تیل د کشته د سرو د پاره به استعمال دل د مزفت. او بیا هغه دغه نه کودنی دغه نه منګی نه چار چاپېره کړه چې خبن شي. اوس په دې لوښو کې دغه جایز دی انتباز نبیز جوړول، ځکه حدیث کې راغلی الا انی نهیتکم عن الانتباز فی هذه الاوعیه المخصوصه فانتبذوا فی کل وعاء ولا تشربوا مسکرا. تاسو به ما منع کولی چې دې لوښو کې نبیز مه جوړه، اوس یې جوړوئ خو مسکر مسکئ. په تاسو به اعتراض وارد شي چې په امرهم باربعین اجمال کې راغله چې امر ورته په څلورو خبرو او تفصیل کې 15 خبرې دي. لکه تاسو تفصیل ته وګورئ. شهادت لا اله الا الله وان محمد رسول الله یوش، اقام الصلاه دوش، ایتاء الزکات دریش، صيام رمضان څلور شو، ان توت من المغنم الخمس شو 15 شو. او حدیث کې راځي چې په امرهم باربعین اجمال یو شان شو، تفصیل بل شان. تفصیل مخالف شو د اجمال. اول جواب د دې علامه قرطبی او علامه طیبی کړی دی. هغه وایي د مخکې نه مسلمانانو
شهادتین نه دي ذکر کړي. شهادتین به طور تبرک ذکر دي، په ماموراتو کې نه دي، ځکه مخکې شهادتین وقار خو کړی و که نه، دا به طور تبرک ذکر کړه. هسې مقصود دا نور څلور. دویم جواب قاضی عیاض کړی دی او ابن بطال وای اصل مقصود مخکې څلور احکام دي، او دا انتوت من المغنم الخمس، غنیمت کې به پنځمه حصہ ورکوئ. دا جواب علی طریقة اسلوب الحکیم کړی دی. اسلوب الحکیم پیژنئ؟ تا ته څوک وایي چې د نوح علیه السلام کشتۍ چې 100 روپه کې 100 ګزه وه، ته ورته وایي چې اودس کې 4 فرض دي. دا اودس کې 4 فرض دي، دا خو د جواب نه شو، دا ته جواب علی اسلوب الحکیم وایي. مطلب دې دا دی چې تا ته دا مسله ضروري ده، دغې سره دې څه کار دی. دې باره کې تا نه قیامت کې تپوس نه کېږي او د اودس باره کې به در نه کېږي. دلته علی اسلوب الحکیم، یعنی د سائل د سوال مطابق جواب هم وشي او د هغې نه زیادت هم وشي چې دې کې ستا خیر دی. دا څلور چې ذکر شو چې شهادت، اقام الصلاة، ایتاء الزکات او صوم رمضان، صيام رمضان، دا خو جواب شو. وان توتو من دا زیادت ورسره د اسلوب الحکیم شو چې تاسو له دام فایده ده، ولې ځکه د کافرانو سره خوا کې اوسېده، غنیمتونه به یې نیول. دریم جواب ابو عمرو ابن صلاح کړی دی، هغه ان توتو من المغنم الخمس، تا په امرهم ب40 باندې عطف دی. یلکه په امرهم ب40 په څلورو څیزونو ورته امر وکړو، وان توتو من المغنم الخمس، او د دې امر یې ورته وکړو چې تاسو د غنیمت نه 5 ورکړئ. هلکه پې پوه شئ، دا په امرهم ب40 باندې عطف دی، په دې مفرداتو څلورو نه دی عطف. تاسو په دې خبر باندې پوهېږئ که پې پوه نه شئ؟ پوهېږئ؟ ښه دې حدیث کې کومو مسلو ته اشاره شوې، موږ له پکې څه تعلیمات. د میلمنو د استیناس او محبت او د بلدتیا دپاره تپوس سنت طریقه ده. دویم ترهیبي کلمات هم مسنون دي. دریم دا دی چې د میلمنو حوصله افزایي په الفاظو هم پکار ده، لکه نبي علیه السلام چې کړی و غیر خزایا ولا ندامه. څلورم بردباری، تحمل مزاجي، برداشت، دا یو ښه صفت دی په انسان کې. پنځم دا مسله معلومه شوه چې سد ذرایع پکار دی، ګناه به هم نه کوې او ګناه ته چې باعث کم څیزونه دي هغه هم نه کوې. شپږم د ملګرو خدمت، د مشر ذمه داري ده. منذر مشر و، دی لاړ نه شو بلکې د خدمت وکړو، او په خدمت باندې د الله رسول صلی الله علیه وسلم څنګه خوشحاله شو. د ملګرو خدمت دا هم یو بهترین کار دی. اووم د معززو مشرانو، علماء کرامو، بزرگانو سره د ملاقات په وخت کې نوې جامې اچول هم ښه کار دی. د ښه جامې واچولې، غسل یې وکړو، ځان یې صفا کړو، بیا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره میلاو شو. او چې وفدونه راځي هغې دپاره هم ښې جامې اچول سنت دی. بخاري شریف کې به درته راشي باب التجمل للوفود، باب دی په بیان د ځان ښایسته کول، ښې جامې اچول د وفدونو دپاره چې بار نه وفدونه راځي. نبي علیه السلام به ورته ښې جامې برځان به ښه برابر کړه. دا مسنون عمل دی. دې حدیث کې موږ له دا تعلیم شه. درود شریف